په دویم टी20 میچ کې پاکستان نیوزیلند ته یو غټ شکست ورکو او دغه رنګ پر نورو میچونو کې هم پاکستان ته پکار دي چې نیوزیلند ټیم ته په غټ مارجن باندې شکست ورکي. یو طرف ته مونږ وګورو د پاکستان فول سټرنث ټیم دی، مطلب خو مضبوط کھلاڑیان په ټیم کې شامل دي، ټول سینیئر دی، جونیئر ته پکې چانس نه ملاويږي، خو فول سټرنث ټیم دی د پاکستان. او بل طرف ته کوم د نیوزیلند ټیم وګورو، نیوزیلند ټیم چې کوم دی بی ټیم دی یا سی ټیم دی، دا فول سټرنث ټیم نه دی. دا چې کوم مین کھلاڑیان دی هغه په آی پی ایل کې جی مصروف دي، په آی پی ایل کې بيزي دي. پاکستان دغه د سیریز د پاره نه دی راغلي. نو پاکستان کرکټ ټیم له پکار دي چې د ټیم ته په غټ مارجن باندې شکست ورکړي. بل طرف ته کومه خبرو کو د پاکستان کرکټ ټیم پرفارمنس باندې په سیکنډ टी20 کې نو خو پرفارمنس زګه کړی چې نیوزیلند ټوټل ټیم په 90 رنزونو باندې وټ کړی دی او پاکستان ته د میچ په 14 اور کې ګټلې د صرف او صرف د 3 وکټو په نقصان باندې. او بل کومه د پاکستان کرکټ ټیم خبرو کو د اتفاق د بابر اعظم په کپتانۍ کې لګي داسې چې ټول کھلاڑیان خپ په اتفاق باندې گیم کوي. سپیشلی امیر چې کله بالنګ تراغو نو کراوډ کې امیر چغي هم ډیر زیات ولګي دي، امیر په وکټ باندې هم ډیر زیات شور شو. خبره مطلب مې دا چې د پاکستان ټیم چې کم دی را یونایټډ شوی دی، را متحد شوی دی. کم چې د اختلافات خبرونه راتلل نغې کې صح حقیقت نوجي. اوس کوم په سکور کارت باندې خبرو کو نیوزیلند ټیم کړي دي 90 رنزونه، لس کھلاڑیان آوټ او اتل سورونه وهلي په 19 اور کې ټول کھلاڑیان آوټ شوی دي. سی فوټ وکټ کیپر بیټسمن دی، پلس بالو 12 رنزونه کړي دي. ټیم رابنسن دا هم د ډیبیو وا رومنه میچ کوم په شاهین په رومنی بال باندې بولډ کو او دا د دویم میچ टी20 جی بچار بال باندې 4 رنزونه کړی دي. فاکس کرافټ 14 بال 13 رنزونه کړی. چیپمن دا جوړ کھلاڑی دی، جوړ دومره هم نه دی، مطلب خو لکه د نیوزیلند ریپرزنټیشن نکړي، نیوزیلند د پاره سه گیمز کړی دي، بيخي نوې کھلاڑی نه دی. چیپمن نیشم ډیر جوړ کھلاڑی دی، د کې خبره نشته چې بال 1 رنزونه جیمی نیشم کړی دي. په پی اس ایل کې د پېښور زلمی حصہ هم پاتې شوی ده. میکونچی په 18 بال 15 رنزونه کړی دا هم نوې کھلاڑی دی. مایکل بریسویل دا لک جوړ کھلاڑی دی، 11 بال 14. ایسودی جوړ کھلاڑی 13 بال 8 رنزونه کړی دي. جیکب ډفی 10 بال 8 رنزونه. بن سیرس 5 بال 3 اور بن لیسٹر 2 بال 1. د پاکستان نه طرف خبالنګ شاهین افریدی کړی دی چې 3.1 اور کې 13 رنزونه ورکړي دي او 3 وکټ اکشلي دي. یو وکټ نسیم شاه هم اکشلي 4 اور 27 رنزونه ورکړي دي. امیر 3 اور 13 2 وکټ. ابرار احمد 4 اور 15 ټول نه خبالنګ د اکانومي لحاظ سره ابرار احمد کړی دی چې 2 وکټ ور سره هم اکشلي دي. افتخار یو اور کړی دی، 9 رنز ورکړي دي او شاداب خان 3 ورونه کړی دي، 15 رنزونه ورکړي دي او 2 وکټ شاداب خان هم ترلاسه کړی دي. د پاکستان بیټینګ باندې کوم خبرو کو نو پاکستان بیټینګ سو دومره غټ سکور کارت نه رسایم. ایوب 2 بال 4 رنزونه کړی دي. ان لکی کیچ کم دی لیډینګ اټ شو او بالر ډیر زبردست کیچ کو. نو سایم ایوب یو ځل بیا ان لکی. بابر اعظم 13 بال 14 رنزونه کړی دي. رضوان پکې خینکس کړی 34 بال 45 رنزونه. عثمان خان د هم ان لکی ثابت شوی دی. د ایس سعودي په بال باندې بور شو 6 بال 7 رنزونه کړی دي. عرفان خان 18 بال 18 رنزونه کړی دي. چې عرفان خان پکې یو چکا او یو چوکا هم وهلی دی. اوس کوم راشو د نیوزیلند بالنګ ته نو بن لیسټر 2 اور 10 رنزونه، یو وکټه او یو وکټه پکې مایکل بریسویل اشتل چې 2.23 رنزونه د لیګ ایکسپنسیو هم ثابت شوی دی. ایسودی 3 اور 18 یو وکټه اشتل ده. بن سیرس 3 اور 30 دا هم ایکسپنسیو ثابت شوی وکټ یوم نه اشتل. جیکب ډفی 2 اور 7 وکټ یوم نشته. خو بالنګ پکې د اکانومي لحاظ سره جیکب ډفی کړی دی او وکټ چې کوم دی یو بن لیسټر اشتل ده، یو مایکل بریسویل او یو ایسودی چې کوم دی دا وکټس هولډر بالران دي. نو په دې ویډیو کې دا سکور کارډو کمپلیټ ویډیو سٹارټ کې موږ الریډي ډیسکس کا چې پاکستان ته دا ټول میچونه په غټ مارجن باندې ګټل پکار دي. نو دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.